نریندر مودي دا د خیبر ضلع تحصیل باړې سره تعلق لرونکي تاجران دي کومو چې تېره ورځ د انډیا د بزدلانې حملې پر ضد په باړه بازار کې یو احتجاجي ریلي وکړله. ریلي د باړې تحصیل نه شروع شوله او تر خیبر چوکه پورې وشوله، په کومه کې چې دوی په لاسونو کې بینرې نیولې وې په کومه باندې چې د انډیا پر ضد نارې درج وې او دوی په دې موقع نارهبازي هم کوله. نریندر مودي په دې موقع مظاهرینو ته په خپل خطاب کې د باړې بازار تاجر صدر سید ایاز وزیر وویل چې مخکې هم قبایل د پاک فوج سره اوږه په اوږه ولاړ وو، ولې اوس په دې وخت کې هم دوی د پاک فوج سره ولاړ دي. د شپې اټیک کړی دی، دا د هغې خلاف نن غیور قبایل و تاجران راوتي دي و قبایلي فورس ټول راوتی دی. موږ مودي ته ویایو چې ګوره ته سم شه، و انډیا ته ویایو چې دا لیونی دی، ځکه چې ته که وګورې نن کومه سدیدو و بیا د ایټمي قوت سره دا اعلان جنګ کوي، نو دا خو لیونی دی، د دغې علاج ته وکړه. دویمه خبره موږ دا ورته ویایو چې که ته په زړه کې څه غلا نیولي دي هغه دې زړه نه وبوسه، که دا پیره جنګ مسلط شو انشاءالله وتعالی قبایل دې توباستی. پاک فوج ته موږ دا ویایو چې موږ ته مخه پرېږده، قبایل به درومي، دا پیره به جنګ چې کوم دی په دهلي کې وي دا به دلته ختمېدو والا جنګ نه وي، دا به د انډیا د ختمېدو جنګ وي چې انډیا به بیا نست و نابود وي انشاءالله وتعالی. اوس هغه پاکستان نه دی چې کله تو په 71 کې مقابله کړې وه، نن موږ په جنګ کې بلد شوي یو. زه د حمزه موږ دې حوالې سره راوتي یو چې پرونه برز برید شوی د اخبارات کې هغې باره کې جلوس دی. د مظاهرې په اخره کې مظاهرینو د ملک او قوم د سلامتۍ او د پاک فوج د بري دپاره خصوصي دعا هم وکړله. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.